بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم ډاکټر جاوید اقبال فاروقی دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین دا رستو سور دونه ز تاسو سره زما ویډیو شیر کړی دي د تور زړی په حواله سره چې تور زړی یا کاله ارکان ورته وای چې دا سده او د دې کیسه څخه پیچیدګي کیږي. د وړاندې ویډیو کې متاو سره په دې خبره کړې وي چې د سیروسس لیور یا جګر کا سوکړاو چې اردو ورته وایي یا په پښتو کې ورته تور زړی وایي د دې کې کومه پیچیدګي دي او دا مونږ ویلې وی چې یو پیچیدګي پکې ذهني غنودګي دا یا هیپاټیک انسفالوپاثي ورته وایي. دوم پیچیدګي د کې هغه د چې په وینې الټا راشي. درم پیچیدګي پکې هغه د چې د خېټې کې وبو جوړ شي او سلرم پیچیدګي هغه د چې د جګر کې کینسر جوړ شي. خو درنو دا جګر کینسر نن سبا ډیر زیات شوی دی او د دې وجه دا ده چې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی کیسونه ډیر زیات شوی دي او بدقسمتۍ سره چې کله موږ ته مریض راځي نو په دې وخت باندې هغه علاج تقریبا دا وشماري چې ممکن نه، یعنی هغه ډیر ایڈوانس سټیج کې موږ ته راځي او من خو زموږ دا کتلې دا چې مریض ته دا هم نه پتا چې آیا زما ته تور جړې شتا او کنه، بس هغه په دغه طرف باندې دلته کې هغه درد کیږي او چې کله موږ ورته الټراساوند وکړو هغه کې یو غټ کینسر پروتي. نن په ویډیو کې به زه تاسو ته لږ مختصر طریقې باندې په چارت په ذریعہ باندې واضح کول غواړم چې د جګر کینسر څه دی، د دې څومره قسمونه دي او د دې څنګه علاجونه دي او په دې باندې زموږ د دینه توقع سي زموږ د علاج زموږ څه کول غواړو. نو نن به ان شاء الله موږ په دې باندې خبرې کوو. د خیره نو څنګه چې خويندرو متا تاسو وی چې نن زموږ د ډیسکشن موضوع دی د جګر کینسر، لیور کینسر چې په انګریزي کې ورته وایي. دا د څه شي دا هغه کسانو ته کیږي چې جګر د هیپاټایټس بی یا هیپاټایټس سی یا چې دا نن سبا تاسو کتلی چې الټراساوند کې نو په جګر باندې چربي وي چې فیټي لیور ورته وایي. نو د فیټي لیور د جګر د چربۍ له وجنه چې دا غي په ټایم علاج ونشي نو جګر هغه کې اول کمزوري شي، سوکړاو شي چې هغه ته لیور سیروسس وایي او بیا د هغه یو خطرناک پیچیدګي ده چې لیور کینسر. ما چې څنګه تاسو ته وایي چې بدقسمتۍ سره مونږ ته چې کله په دا مرحله را په کوم مرحله کې دا کینسر راځي مریضان راځي چې په کله د دې تشخیص کیږي هغه وخت باندې د دې علاج تقریبا ممکن نه وي. دا جګر کینسر چې دی هر یو کینسر چا د جګر دی چا د بل ځای دی هغه د دې چې دا شروع کی یو وړه غوند دانې او بیا ورو دا دانه غټیږي او یو لیول پر راشي. هغه نه پس چې دا په کوم عضو کې لکه اوس د جګر کینسر دی دا شروع کې ول ډیر ور کې نور دا غټیږي او چې کله خاص لیول تر اورسي نو دا جګر د کینسر نه بهر لاړ شي. یعنی دا مریض دی کې دا جګر دی کې دا کینسر جوړ شوی دی دا چې ورو غټیږي او بیا دا د جګر نه بهر راوځي نو د خېټې رګونو تراشي د پټپوس تراشي یا ډوکو تلاشي یا بل ځای تلاشي. نو د جګر کینسر علاج دارومدار دی چې د جګر کینسر چې دی د په کومه مرحله کې دی. مونږ ډاکټران چې دی د دې سلور غټه مرحله مونږ د دې کو یا جګر کینسر چې دی هغه په سلور مرحلو کې دی یا سلور قسمونه غوښتنه نشي ویل خو سلور مرحله کې دی او د هر مرحله خپل علاج دی. زما خبره ده چې د جګر کینسر علاج عموما یو کس نه کوي په دا یو ټیم کوي یا په دې باندې کم از کم 2-3 کسان رائے کوي او 2-3 کسان په دې باندې خپل مشوره کوي او بیا ګوري چې مریض لپاره بهترین علاج څه شي دی. د دې جګر کینسر علاج هم 2 قسمه دی بلکې 3 قسمه دی. یو خدای علاج دی چې موږ کوشش کوو چې دا جګر چې کوم کینسر دی دا مکمل تور باندې موږ ختم کړو او دویم دای چې ختمول نشو نو دا چې په ځای باندې موږ ودرو او دویم دا کو درولیم نشو نو چې کوم اس کم د مریض د ژوند کوالټي او د ژوند معیار چې دی هغه موږ لخوا چې هغه ته درد نه کیږي هغه د تکلیف نه کیږي هغه لک بدن خشي. زموږ 3 مقصدونه او د 3 چې کوم علاجونه دي د دې دارومدار د جګر کینسر په قسم باندې چې دا جګر کینسر په کوم قسم په کوم حالت کې په کوم سټیج کې موږ ترازی نو موږ هغه سه علاج کوو. ما چې څنګه وې چې دا چې کله نارمل جګر چې دی هغه کې کرونیک هیپاټایټس وشي آیا د هیپاټایټس بی له وجنه آیا د هیپاټایټس سی له وجنه یا د جګر کې د چربۍ له وجنه
نو هغه نه پس به دا سیروسس وشي او سیروسس نه پس چې د جګر کینسر پکې راجوړ شي غوټه پکې راجوړ شي. د دې تشخیص څنګه کیږي، څنګه د دې معلومات کیږي؟ یو خدای دې چې عموما مریض چې دی کاغه ته بالکل پته نه چې زما تور جړې شته یا نشته، هغه دې ته چې په خیر د پخته د لاندې خیر طرف ته هغه لګ درد کیږي، دازې په دروند شي، کله کله دلته کې سغوټه غوندې د محسوس کیږي. نو چې کله هغه موږ تراشي موږ د دې معاینه وکړو، بیا ته موږ څه ټیسټونه وکړو، الټراساوند وکړو. په الټراساوند کې مون الټراساوند باندې ټیسټ یو دی کې بل وینې ټیسټ چې هغه ته الفا فیټوپروټین وای، د دې په مدت موږ ته پته ولګي چې د کې غوټه شته. بیا د دې غوټې نوعیت شروع کې موږ دا کولو چې د دې نه موږ غوخه خسته موږ دا ټیسټ کولو. اوس غوخه څوک نه اخلي، اوس موږ سره د سی ټي سکین او ایم آر آی داسې الحمدلله ټیسټونه شته چې په دې باندې موږ ته دا کنفرم شي چې آیا دا کینسر دی او کنه. نو تشخیص د پاره رومنه خدا دې چې ډاکټر بس تاسو معاینه کوي، هغه باغې نه پس ټیسټونه کوي او الټراساوند وکړي، او په الټراساوند کې ښکارا شو چې جګر کې سغوټه شته، نو بیا د دې غوټې نوعیت آیا دا کینسر خو نه دی، د دې لپاره بیا سی ټي سکین یا به ایم آر آی تاسو ته ډاکټر سیب کوي. ها اوس د دې علاج څنګه ممکن دی؟ څنګه چې ما تاسو ته وې چې دا جګر کینسر څلور غټه مرحلې دي. لومړنۍ مرحله چې د سټیج A کینسر چې دی دا یو وړوکی غونډه کینسر وي، دا جګر کې دننه پروتي لکه داسې مثال او شماره چې تاسو چې یو سیو دی واغې کې دننه سیسه خراب شوی دا، نو که تاسو هغه خرابې ستر لره کې نو باقی سیو چې دی تاسو خوړې شي په اسانه تاسو په کومه. نو دا A سټیج یا سټیج A کینسر هغه کینسر دی چې کوم جګر کې دنه پروتي د دې سایز وړوکی وي، دا چرته خور شوی نه، رګونو تنې دنه شوی، دا رګونه دي د رګونو تنې تلې یا بر پټکوس تنې راغلي یا نور زینو تنې تلې. نو د دې په دې مرحله باندې د دې درې قسمه غټ علاجونه دي. یو خدای علاج دي چې موږ په دې کینسر کې دا اوس د دې سړی کینسر دی او دا یو ستندار، نو په دې کینسر کې موږ څه کیمیکل واچو چې هغه ته الکوهول وای، ابسولوټ الکوهول. نو استنې په ذریعہ باندې د کینسر کې موږ دا الکوهول واچو، دا کینسر چې دی دا موږ وسوځو ډایرکټ موږ په دوی باندې وسوځو. دا ډومنه طریقه ده او دې سره د کینسر مکمل تور باندې جګر نه ختم شي. زموږ د دې چې موږ سوځو نه او د بجلی په شاټونو باندې د ته وی ریډیو فریکوئنسي ابلیشن، دا یو ماشين دی چې دی کې دا ور بجلی تار سره لګیدلې دی او دا موږ د کینسر ته شنه دنه کو، نو بیا بجلی په کرنٹ په ذریعہ باندې دا کینسر موږ وسوځو لکه دا موږ ختم، نو جګر چې دی نارمل پادشي دا کینسر چې دی دا ختم شي. خو د دې دارو مدار دی دا سټیج A کینسر دی چې د کینسر سایز څومره دی، په کوم ځای کې دی او آیا جګر نه بار وته دی کنه دی وته. سټیج A کینسر چې دی د دې سایز وړوکی وي، عموما چې دی د دې سایز 3-4 سانتي متر وړوکی، یعنی دا ورکوټه د اخرور طویل شي، د اخرور د سایز دی خدای چې اخو دی خپل شي ونی او جګر کې یو وي. دا جګر کې زیات شو نو بیا هم د دې دا کلیر کولو دا علاج کومه کې موږ ابسولوټ سن الکول لګو یا بجلیس وزو دا نه کیږي. او درېمه طریقه دا ده چې څنګه ما تاسو ته مثال درکو، لکه سیو کې یو څه خراب وي نو هغه ته کټ کې لره کې باقي سیو ټیک دی، نو دې کې هم چې ورکوټه ونه کینسر وي نو موږ دا اپریشن په ذریعہ باندې دا کینسر د جګر نه لره اپریشن کیږي او د جګر د کینسر چې دی دا لره شي. دا د درې علاجونه خو د هغه کینسر دی چې کوم د سټیج A کینسر دی منې مرحله کینسر دی. دا ابسولوټ الکوستن لګول، دا بجلی په شاټونو باندې دا سوزول او د نه علاوه د دې اپریشن باندې دا لری کول. اوس راځي د دینه ایڈوانس دی کچرتا د جګر د کینسر سایز غټ وي یا د دې زیات وی درې وی سلور وی، بشرط کې دا جګر نه بهر نه وته او د دې دا ریډیو فریکوئنسي ابلیشن په بجلی هم نشي سوځیدي او دا په کیمیکل هم نشي سوځیدي او دا په اپریشن هم نشي لره کولای، چې اپریشن لري کو نو جګر ته نقصان رسي، نو دې ته وایي سټیج B کینسر. او د سټیج B کینسر علاج بیا دا دی چې دا د جګر دی دا چې دی دا مین رګ دی چې کوم رګ باندې د جګر ته دا کینسر چې دی دا خوراک اخلي، نو موږ څو پوښي راشو د یو کیتټر په ذریعہ باندې او چې د کوم رګ نه د جګر خوراک اخلي هغه رګ موږ په کیمیکلز په ذریعہ باندې بند. مطلب دا دی چې دشمن دی هغه ستا یو کمره کې دی او تا په برنه بجلی هم بند کړه، خوراک هم په بند کړه، او بدن په بند کو، نو څه ټیم پس په خپل مرشي. نو بالکل دا دغه طریقه دا کو چې د کوم رګ نه دا کینسر خوراک اخلي او د
غټیږي هغه رګ چې دی موږ بند نو دې ته وایي ټیس یا په عام الفاظ کې چې دی دا موږ خلک دی لیزر وایي دا لیزر نه دی دا هغه طریقه ده چې په کومه طریقې باندې موږ د استنه د غټ ری غونډه ټیوب چې هغه دنه کو د جګر کینسر طرف ته لاړ شو چې کوم خوراک د کوم رګ باندې د کینسر خوراک کوي دا کینسر دی هغه رګ موږ بند کو نو دا د دویمه مرحله کینسر علاج دی دریمه مرحله هغه ده چې دا کینسر چې دی دا د جګر نه بهر وته دی دا د جګر نه بهر وته دی یا د خېټې رګونو ته راغلی دی یا پټ پوست ته تللی دی یا اډوکو ته تللی دی یا بل ته خور شوی دی دا اوس په جګر کې نه دی د خور شوی دی د بچی کړي دي مختلف ځایونو کې نو په دې مرحله باندې تاسو دا سوچ کولای شئ چې هر ځای کې خو موږ نه اپریشن کولای شو نه هر ځای کې چې د رګونه بندل شو بیا څه کوو چې په دې مرحله کې موږ ګولې ورکو مختلف قسم ګولې دي مونږ ورته انډیا ګولې وایي ځکه چې هغه لګرزان دی راځي نور پاکستان کوم ډېر ښه اوس ګولې جوړیږي نو موږ دا ګولې ورکو دا ګولې چې دی دا ځای نو بس چې دا د یو میاشت دوه میاشت درې میاشتې کورس دی دا ګولې د ټول عمر کورس دی چې څومره دغه ژوند پاتې وي عموما داسې مریضانو چې کله کینسر د جګر نه بهر وتی وي هغوی ژوند چې دی په کلونو کې نه بلکې په میاشتو کې نو موږ وایو چې په دې هغه کې د هغه تکلیف لږ کم شي د هغه چې دی کینسر لږ په ځای باندې ودرېږي ٹھیک شو او څلورمه مرحله هغه ده چې هغه کینسر خو ټیک دی غټ دی او که غټ نه دی خو د مریض جنرال حالت ډېر زیات خراب دی هغه ډېر زیات کمزور دی یا عمر ډېر زیات دی یا خېډه کې اوبه دي یا نور مطلب پکې داسې مسلې دي چې هغه کې موږ دومره سخت علاج نشو کولای ځکه چې هغه دا سخت علاج برداشت کولی نشي نو دې کې دا سټیج ډي کینسر دی یا د څلورمه مرحله کینسر دی او په دې مرحله کې چې موږ د مریض ته داسې علاج ورکو چې هغه لږ طاقت کې شي هغه لږ درد نه کیږي هغه د خوراک روان شي هغه د لږ ژوند تیرولو قابل شي او دا چې کوم مرحله چې کله عام بدن حالت کمزوري وي نو داسې کینسر چې دی هغه د مریض ژوند چې دی بس میاشتو تر راکوس کی کلونو کې نه میاشتو تر راکوس کی نو دې ته مونږ وایو پیلیټیو کیر پیلیټیو دې مطلب دی چې مریض ژوند ته سپورټ ورکو هغه ژوند خکو دا تکلیفونه مونږ لري کو نو ما چې د سلوټ مرحله تاسو ته یاد کړی د لومړنۍ مرحله چې کوم د علاج دی دا چې کوم دا مونږ الکوهول پکې لګو یا پکې بجلی سره دا مونږ کینسر سوځو یا د اپریشن سره مونږ د کینسر لري کو د لومړنۍ مرحله کینسر چې دی دا 16 نه قابل علاج دی یعنی دې کې کینسر بالکل ختم شي د دومره چې کومه مرحله دا ټیس چې کومه کې جګر سایز غټ شوی دی جګر کې خود نه دی خو سایز غټ دی د ټیس یا چې عام الفاظ کو لیزر وای د دې په ذریعه کینسر ختميږي خو نه او کینسر لږ کنټرول شي ختميږي خو نه خو کینسر لږ کنټرول شي او تقریبا په ځای ودرېږي نو دا ځین کې یاد ساتئ او د درېمه مرحله کینسر چې کوم دین جګر نه بهر وته دي نو دې کې زموږ مقصد دا دی چې لږ معمولی غونډې چې کوم د مضر اثرات د جګر کینسر اغه نه کیږي اگر چې بدی په د ګولو په ذریعه جګر کینسر ختميږي نه دا کلیر کې چې ختميږي نه خداغه مضر اثرات چې دی هغه بدن ته نه راځي وسلرمه مرحله کې چې کله ډاکټر ته وایي چې نه دی موږ ګولې ورکولې شو نو اپریشن کولې شو نو لیزر کولې شو نو مطلب دا دی چې مریض ډیر زیات کمزور دی او دا موږ مقصد اوس دی چې د مریض تکلیفونه لري کو ٹھیک شو اوس راځو په خوراک کې چې چرته چاته خدا نه خواسته کینسر مریض کینسر ډایګنوز شو تشخیص شو تاسو رشتہ دار دی تاسو دوست دی عزیز دی نو خودی د پاره فریضونه په مکوي دا څه کستا خو خوراک پکار دی مضبوط خوراک پکار دی وخه پکار دی چې وخه باقاعده سره خوري مهي خوري وړه غټه وخه هغه ته فروټ هر قسم پکار دی چې طاقت ولا فروټ خوري گرین ویجیټیبلز خوري هغه ته پکار دی چې خپل کاربوهایډریټس خوري دالونه یعنی هغه ته خو بیلنس خوراک پکار دی ځکه کله هغه خوراک بیلنس وي هغه بدن کې به طاقت وي او هغه بدن کې چې کله طاقت وي نو دی به خپل کینسر سره مقابله کوي نو زموږ ته پکار دی چې زموږ چې خودي مکزمون چې مریض ته کینسر ډایګنوزس تشخیص نو کم از کم دا زموږ لاس کې خوشته کړي چې موږ د مریض صحت خو موږ مریض ته خد دواي ورکو طاقت زونه ورکو دواي کار کوي کنه کوي لیزر کار کوي کنه کوي اپریشن کار کوي کنه کوي دا خو دې ته پته ده خو پراچ موږ خبر کو دا به ان شاء الله کار کوي نو دا ډیر ضروری ده چې د کومه مرحله کینسر ولندې چې د فرمنې مرحله دي د دویمه مرحله دي د درېمه مرحله دي د اخري مرحله دي نا امید کېس دي خوراک دی لازمن د دې رول شته خپل مریضان کتلی دي چې دا کینسر دی او ډېر اډوانس کینسر دی خو یې خوراک کړي دي
طاقت سيزونه خوري او هغوی په دې کینسر سره په میاشتو نه په کلو مقابله کړې ده. نو ناظرین نن زما مقصد دا و چې تاسو ته د جګر کینسر متعلق یو عام یو کانسپټ درکړم چې د جګر کینسر څه دی، د کوم وجې نه کیږي. ما درته وویل هیپاټایټس بي، هیپاټایټس سي او د فیټي لیور نه کیږي. د دې چې وشي د دې کوم علاجونه دي چې دي هغې دارومدار دی چې دا په کوم سټیج کې دي، څومره آیا خور شوی دی، خور شوی نه دی، سایز څومره دی، څومره نه دی. خو یوه خبره چې دې کې شک نشته هغه دا دی چې داسې مریضانو ته بهترین خوراک پکار دی چې دوی بدن طاقت جوړ شي، د دوی بدن لږ پاور راشي او په دې پاور به دوی د خپل کینسر سره مقابله کوي. امید دی چې ما به ان شاء الله تاسو ذهن کې کوم سوالات دي هغه به ما کلیر کړي وي. بیا هم که تاسو ذهن کې څه سوالات راځي هغه سوالات تاسو زمانه تاسو کولی شئ. او زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لاندې هغه نور لینکس هم ورکوم چې کوم زما په هیپاټایټس بي، هیپاټایټس سي باندې جنرال ویډیوز او خبرې کړې دي هغه هم تاسو وګورئ، نو تاسو ته خپل کانسپټ نور هم کلیر شي او تاسو به ډېر سوالات جوابات ملاو شي. ان شاء الله ملاویږو بیا په بل ویډیو کې. تر هغې پورې خداحافظ، خپل ځان خیال ساتئ.